اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورۃ آل عمران شروع. ابتدا کی عیسیٰ علیہ السلام پابدیت باندے دلائلو چاغا عبدو اغا الہ نو ولی الہ آغا سوکی چاغا ہمیشہ جوندئی، الہ آغا سوکی چاغا نظام چلون کئی، الہ آغا سوکی چاغا باندی سشے پٹی گینا، الہ آغا سوکی چاغا جوڑ کڑے شوے پیدا کڑے شوے نئی. عیسیٰ علیہ السلام کی دا ټول صفتونه نو، ہمیشہ ژوندی نو، اول نو بیا پیدا شو، سو وخت به ژوندی بیا به وفات کیږي. نظام چلون کے اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام نو. عیسیٰ علیہ السلام نا ډېرې خبرې داسې وي چې هغه تی پټې وي او د الله نه څه خبره څه پټ پناتی نه. دارنگی عیسیٰ علیہ السلام اغا جوڑ کڑے شیو پیدا کڑے شیو مصور فی الرحیمو ناغا الہ نشی کے دے. داغی دا خبری بازی داغی جوابون مکڑو چی دا خو دا خلقو زان بازی خبری جوڑی کرلی، اہل زیغ خلق دی. کتاب کے بازی خبری راشی متشابہی ناغا متشابہ پس روان شی و آغا خلقو کی فساد جوڑولو دا پارا راچوتی کی محکم خبری پریگ دی. نو دا دغی اہل زیغونا زان ساتل پکار دی چی کلا دغا سی خلقی او فسادونا خوری فسادونا جوڑی نو دا اللہ نا دعا ہم کول پکار دی، یا اللہ منگا زڑنا مورکگے دغی خبرو تا دغی کارونو تا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دارنگی قیامت را روان دے، دنیا ہر سنگ چیخو تیرہ بشی، آخرت آغا بیا دا تیرے دو دا ختم دو نہ دے. یا اللہ دا آغا ورزی دا سختینا دا آغی دا تکلیفونونا دا آغی دا شرمندگینا دا رسوائی نیو ساتے. ورپسی آیتونو کے بیا تذکرہ کئی د دې چې دغه خلق نجران نه چې کوم راغلیو تقریباً سو لپاسه شپېته کسانو، ناغي په ډېر شان و شوکت کې راغلیو. نو الله رب العزت وی چا چې خبره ونه منله کفر یې وکړو، نه الله مني نه رسول مني، نو کددی سره مال او اولاد دیر شي، مالونه وسره شي جیدادونه وسره شي نو څه فایده ولا نه ورکي، اولاد وسره شي نفری وسره ډیر شي نو هیڅ فایده نشتی. د دې آخري انجام جهنم تتللی. دا خلق چاغه نه الله منی نه رسول منی دی پشان د فرعونیانو دی. دانګه فرعون نه مخکې هم خلق تیر شي دي، اغیسه کړیو د الله خبره نو منلی، د پیغمبر خبره نو منلی، نو الله اغي د اغي په گناهونو په وجه باندې راونیول او ډیر سخت عذاب ول ورکو. دی کنه منی نو دی د پاره ما قانون دی، قانون بدلیږي نه، اب د ټولو د پاره یو شانی کاغه فرعون دی فرعونیان دی که مخکې خلق او کو وسنی دی، او چې کله الله نه منی د الله رسول نه منی ټولو د پاره یو قانون بی. بیا اغیتا یو قسم یره مخی کولا، یو راشی دین طرف تراشی
دنیوي لحاظ سره ستاسو حال بدای ستغلبون او تحشرون الى جهنم. دنیا په لحاظ سره هم تاسو مغلوب شئ. یو خبر خدا ده مسلمانان به غالب شي او تاسو به مغلوب شئ. او دویمه خبره دا ده چې هر څه چی خلق خبره کوي که زی دی کنټرول لوي د قضیه ته بزي مرګ ده نال ته به سره بیا ګوري. بیا مثال پتو په مثال باندې دی پوکي دا خود نه جان نه خلق راغلیو نصرانیان راغلیو. الله وې د دې ستاسو د پاره یو نه د هغه کافرانو د چاغي په مال باندې غرور کاو په افراد باندې غرور او تکبر کاولوي کولا. نو داغي حال څه شو؟ غزوه بدر داغي تذکرہ کوي. پاغي کې خلق راغلیو مکه کافران داغي تعداد زرو د صحابه کرامو تعداد هغه سو لپاسه 313 عام مشهور ده 314 کسان په لیست کې لیکل شيو اگرچه پای کې بعضی کسان هغه د عذر د وجنه پاتې شيو لیکن لیست کې نومو اواغیلا د الله د طرفنا د پیغمبر د طرفنا اجازت ملاو شو چې تاسو باندې ځي تاسو له چټي د پدې کې اواغی ته دا ویل شي چې تاسو زمنګ سره بداسي یي لکه چې تاسو تل یي کمال غنیمت راغې پای کې به هم تاسو برابر حقدار یي ثواب کې به هم تاسو موږ سره شریک یي اگر چې تاسو په کورونو کې ناس یي لیکن د کور دا علاقه خپل کور کیله دا هم سنبالول غواړي دلته زنانه دي نور دي کیله به بالکل خوشی کې خونه نو بازی کسان هغه دی وجنه پاتې شيو. نو 314 یا 300 وته وې او 300 بازلی کې شپې 300 او شپک کسانو یا 300 شپک 14 کې نو 314 شي د دې سره او خانو نو خان سو او یا او خانو سره وګدلار دا دی چتلو نسلور او 15 کسان په یو اوخ باندې داغي نمبرو په یو اوخ باندې سلور 15 کسان دي نو ټوخ په اوخ باندې کې ناشته نشي نو وار په وار باندې با یو تن بخته نور په پیدل لو کله دوتنه خطلی او نور پیدل تسبت لو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کسانو سره صحابو سره ده ناغم یو ډله ده یو ګروپ ته دغه دریو سرو د سرو 15 کسانو نو چې سزه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لاړ نو وس داغه درا کو زیدو نمبر ده اصحابو ته یا رسول الله نحنو نمشي عنك یا رسول الله من بستا په زبانه پیدل زو ته سور ځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زو د ثواب نه سبې پروا نه زم غواړم چې زما ثواب دې زیات شي او په بدن په لحاظ سره زستاسو نه کمزور ام نیم چې تاسو پیدل زیدو پیدل نظم زه پیدل نشم تله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر په دقه طریقې باندې ملګرو سره کله سور او کله پیدل تخسي روانو زه ته ورسېدو او خان وسره او یادي اسونه وسره دو دي او توری وسره اته دي زغری وسره شپږ دي شپږ زغری دي او اته توری دي او 300 کسان شي چل بګه نور ځان سره لوړی راغستې دي نو سريشته غریب والے ده کمزوري ده اسلحه نشتی یا دومره کسان زی او هغه طرف نه چر روان دي نو هر یو سره اسلحه شته زغره شته او خان د هغې سره وسو دي او اسونه وسره سلی مطلب دا چې د هغې پیدل کسان
زر کسان ټول دي نو 800 هغه سواره شو چې یو سورني شي، نو 200 کسان د هغې پیدل شو، او دلته یې کسان ټول 300 دي او خان او یا دي او 2 پکې دا نور شي نو دي اسونه. نو په یو اوخ باندې 115 کسان شي، 343 کسان شي، 300 کا په 300 چې او یو باندې تقسیم کې نو 115 کسان، بعضې باندې 4 رسی، بعضې باندې 15 رسی. داسې حال کې روان دي. غلبه چاته میلاو شوه، فتحه چاته میلاو شوه، د هغې خبره کوي. 2 ډلې وې مخامخ شوې، یو د الله د پاره د الله په لار کې جنګیږي او بله هغه کافر دي د کفر د پاره جنګیږي. نو دی مغلوبه شو او په حالت کې ښکاره کې الله رب العزت دی ته وښودل. یوې هغې دې ته کم کړو، دی هغې ته کم کړو، دې دپاره چې کافران هم اونه تختی او مسلمانان هم په زړه کې رعب رانشي. خبر راځي رستو بیا ورپسې د ډول ډال خبره کوي. دنیا کې ډول ډال لی نو څه دی؟ دا خو وی متاع الحیات الدنیا، متاع ده. متاع بعضې وی اسخا شوړې ته وی، بعضې وی متاع جیفتون وی، مردارې ته وی. دنیا مرداره ده وی، دنیا سه اسخا شوړه ده، نو ځان سره د ایښودو نه ده. وروستو خبره راځي که وخي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر یې کړلی لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هرګز فایده به ور نه کي دی لا د دې مال نه او نه د دې اولاد د الله د عذاب نه څه هېڅ فایده ورته نه میلاویږي. نه مال په کار راځي نه اولاد په کار راځي. په کار چې راځي نو څه به راځي؟ ایمان عمل صالح، دا 2 څیزونه په کارېږي، نو نور څه نه په کارېږي. مال که د سره شو ډېر شو نه چلو شو، قانون سره لږ مال وسو. دا نور بادشاهان چې تیر شي دي، فرعون تیر شی دی، د هغه وزیران او د نور شونه تیر شي دي، نه هغو سره مال نه وسه. نمرود تیر شی دی، نه بادشاه نه وسه، هېڅ په کار نه راځي. ګورئ په کارېږي نو څه؟ ایمان او عمل صالح. واولئک هم وقود النار، او دا کسان خشاک د اور دی، دا خلق به خشاک د اور. کداب آل فرعون، حال د دې په شان د حال د فرعونیانو دی، عادت د دې په شان د عادت د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم، کسان چې دینه مخکې وکذبوا بآیاتنا، تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو. فاخذهم الله بذنوبهم، نو الله راونیول دوی لره د دې د ګناهونو په وجه. والله شدید العقاب، الله دې سخت عذاب ورکوونکی، الله سخت عذاب ورکوي. څه چلو شو دغه سره؟ فرعونو څه چلو سره وشو؟ نمرودو څه وشو؟ نور مخکې تیر شي دي، عادیان، سمودیان وغیره، اور څومره کسان چې دي چې د دین نه خلاف وو، څه چلو سره شی دی؟ قل للذین کفروا، ووایه کسانو تاسو چې کفر یې کړی، ستغلبون، خامخا تاسو به مغلوبه کړی شئ په دنیا کې. وتحشرون الی جهنم، او جمع کولی کېږي به جهنم ته. وبئس المهاد، ډېر ناکاره بچاونه ده. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا، یقینا دا ستاسو دپاره نښه په هغه 2 ډلو کې، عبرت دی ستاسو دپاره، نښې دي ستاسو دپاره ده. التقطا چې دا دواړه یو بل ته مخامخ شوې. فئة تقاتل فی سبیل الله، یو ډله جنګېده په لار د الله کې. و اخرى کافرة، او بله ډله کافره وه. یرونهم، لیدل دوی دی لرا مثلهم، دوچند دوی، رأی العین، د سترګو په ښکار. ګڼې معنی پکې جوړیږي. لیدل دوی دی لرا وضاحت نشتی، لیدل دوی دی لرا دوچند دی، رأی العین، د سترګو په ښکار. لیدل دی مسلمانانو د کافرانو لرا دوچند د هغې یا دوچند خپل، یا یرونهم، لیدل دی کافرانو، کافرانو لیدل. یرونهم، لیدل دی کافرانو د مسلمانانو لرا دوچند خپل. نو مسلمانان خو 314 کسانو، نو هغو ته ښکارېده 326، دا 626.
نو 626 هغه موږ دغه یو نو دا الله رب العزت خی دیتا والله یؤید بنصر من یشاء. نورم د غنی معنی کې دی شي لیدل دوی لرا دوچند د دوی. نو مسلمانانو لیدل اغي لرا دوچند داغي یا دوچند خپل لیدل دوی خپل ځان لرا دوچند داغي نه بیا زیاتیږي. لیدل د مسلمانانو خپل ځان دوچند داغي نبی او ته د ځان ته دوه سره ښکارې دو هغه مو ډیر شي وي ایبل طرف ته حکم و مخ کی یو تن په مقابله د شلو کوي نبی هو دی مو ډیر شي شل چې په یو وی شي په 300 باندې دا زر چې تقسیم کی نا دې د پاسانه باندې رسی. والله یؤید بنصر من یشاء. الله مضبوطی په خپل امداد سره چاله چې غواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یقینا په دې کې خامخا عبرت ده د پاره د عقل د خاوندانو. سوچ د عقل نه کار اخلي هغه یو ګوري کنه ال تکي ګوره زر توري دي او دې طرف ته توري شپږ دي. نو د شپږو تورو د زرو تورو مقابله ده. د وخانو مقابله کو ګوره دې طرف ته او یادي او ال طرف ته یو صفر وسره زیات کا نو وسو دي. نو دا او یاو د وسو کله کیږي د زرو او د شپږو کله کیږي دا سو اته یو طرف ته زر توري دي بل طرف ته اته توري دي شپږ زغری دي او اته توري دي دا کله مقابله کیږي. ودل د مقابله چې کیږي نه د الله په امداد باندې کیږي. سره دا واقع چې کافر ګوري چالکه 314 کسان دی او بیا اسلحه خلق دی اکثر پیدل لی بیسر و سامانه په حالت کی دی لخت راغستی لوړې راغستی دي او باغی باندې جنگ کوي. اول ته کافر چې زر کسان دی هغه بیا شکست خوري او یا تنتی وجل کیږي او یا قید کول کیږي. ودا د انسان زور نه دی دا بل یو طاقت ته چې هغه د کافر راټینګ کړل خارانی ولې دي. زین للناس حب الشهوات من النساء ډولی شوی دي خیسته کړی شوی دي خلکو ته حب الشهوات من د خواهشات من النساء د خزونه والبنین زامنونه والقناطر المقنطره او خزانه جمع کړی شوی من الذهب والفضه د سرو زرو د سپینو زرو والخيل المسومه واسون سارب سارب والانعام والساري والحرث پټي. ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دی د ژوند دنیوي سامان دی د ژوند دنیوي دا خو سکه دی د ژوند دنیوي دا خو یو ضرورت ته دا خو یو مردار دی د ژوند دنیوي. دغه بس که خزه ده خزه خاوند ډیر مینا محبت ته لیکن دغه خزه یوازي خاون وسرای خاون نساء خطو دغه یو صاحب کې دیګن خزه وینا زسرم پاتې کېګم زه یریګم وای اگر دومره زمانه چې سر تیر کړه وینا زه یریګم د سر نشه پاتې کېد ایو دا یو شپه دا یو شپه خو دغه کې یوازې تیر کوي کنه وینا ځنه شنو تیر ولې وسره سچل شه ده صرف ساتي تل دا خزه تیریږي اوس دا مردار درو بیا څه وینا ودل د م پراتی کوي دا لړ کوي زمای کمرې نه وباسي یکور وباسي دا خلق په سګي ځان په وجني په دغه دې سره دومره مالو د مینا محبت وسره کوي. خلق وایي چې زما د خزه وي بیا وایي چې زامن دی وي بیا وایي چې زما سره د خزانه وي مال او دولت دی وي سره دی وي سپین دی وي بیا د ما سره سورلی وي ول خیل المسومه اسونه ساربه هغه دور کې اسونه هغه د ډول ډالو هغه د غرور او د تکبر او د فخر د زمانه کې ځاله د نور سيزونه دي د سورلی سازو سامان ډیر شه دی یو گاډه دی بل مختلف گاډي دي دیو چې زما سره د هر کپ نه یو گاډه وي نوې گاډه چې کوم راوځي زما سره څه وتا خیل مسوم ولنام ساروی دی وي میخي دی وي غواګانی دی وي دارنګ داګه د پاره ساتنې د پاره هر پټی دی وي داګه د پاره فسنو داګه سامان داګه د پاره نوکران چاکران. ذالک متاع الحیات الدنیا او دا هو سامان دی د ژوند دنیوي دی دا په آخرت کې پکار نه راځي.
که سړي سره مال او دولت ته خزاني دي سره دي سپین دي سورلیان و سره دي ساروي و سره دي پټي و سره دي میچر به بي کوي اس پینه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستا کم یو دی پته تشته ستا هغه دی ما اکلتا فافنیت هغه چې تا او خړو نو پناه دی کړه او لبستا فابلیت یا دی واغستو نو زاړه دی کړه او یا دی مخکې دی ورکو صدقه دی کړو ځان نه دی ذخیره کړه دا ستا دی. دین علاوه نور خو د میراث خورو دي دا پردي د خوشحاليږي نه دا پټي دي کټي دي سدي صاحب پردي گاډي ته ولاړل هغه ته خوشحالي ا دې رو روان شي زیته د دغه صفات شي ازي خوشحاليږي. ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی ژوند دنیوي. یو تنو ګرځیدو چې دا متاع ست وي ګرځیدو نو دلته په خار کې پته نه لګي خار کې خارس جب چې دی ارګه شوی پته نه لګي نا ګرځیدو په غرونو طرف باندې نیوزه کې خبر واورېده یو جنې دالته کې وبدي هغه سره لوخي انزلی او پاسې دله په دې کې تپوس یو کو ابل وړکی ناس ته دا غینه تپوس کو اين المتاع یو دغه وګړو یو لکړه یاله ما کار دلته کې پوره کیږي د دې یو دوه خبرې نورې وې یو چې د ادهم ستوي او یو چې دا تبارک ستوي برکت ستوي او دا متاع ستوي غالته کې هغه اوړي کې جنې دا هغه توي وای جال ادهم راغه واخذل متاع واغستا و برکال الجبل اډوري خبرې په یو ځای کې حل شو. تور سپیر راغه هغه تپوس را نږدې راغه تپوس کو دا متاع څه ته وي هغه وی دلته کې منګه دا لوخي وینځلا او لوخ شوړوا نا شوړه چې کله لوخي وینځي ناغه پوره وړي پوری مخلي نو کله کپړې او کله سبل چې شي نو دا سپی به دا ګمان نشي دا چې ته سپرین غونډه کې دی ښا دا پرین چې ته وخه دا کې ده ناغه واغست نو خو ته دغه باندې لا پچوت وخته ورته چوت وخته ناغه ادهم چې تور سپې ده هغه راغه او هغه چھوړې واغستا او بیا دې غرته چوت وخت ال دې بیا لاړ شي پته وته لګي دا خو د خوراک شي نه ده گزاري کې پری دی بيزي. ذالک متاع الحیات الدنیا نو دغه سره هغه شی د متاع هغه شی ته وایي چې د وخت ضرورت کې سره استعمال کی سره د خپل فائدہ واخلي او بیا گزار کی ته شی ته وایي والله عنده حسن المآب د الله سره خلق ټکانا. قل او نبئکم بخیر من ذالکم او دغه معلومات دغه خزانه سره زر او سپینزر دغه اسونه وغیرہ د څه چې تاسو واړی د دینه ته غوړه خیم غوړه څه شه ده قل او نبئکم بخیر من ذالکم متوایا خبر در نکم تاسو لا په غوړه د دې سيزونو للذین اتقوا دا کسان د پاره تقوا اختیار کړل ځان بچ کړل سره شرک نه ځان د شرک نه بچ کړل ځان د مخالفت د الله او د الله د رسول نه بچ کړل عند ربهم د دې رب سره جنتون دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي بلاندې داغه نه نهرونه خالدین فی همیشه وي پای کې وازواج مطهره بیبیانی وي پاکي ساتل شي او رضوان من الله او رضا من تیابې د الله طرفنا والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکو په خپل بندګانو لرا الله په خپل بندګانو باندې خبردار دی. جنت وي پای کې اس شي ته بیا ضرورت نشتی جنت خو جنت ته هغه کې د انسان چې د زړه کم خصدي هغه بالته پوره کیږي بس وګي وسره دا زموږ داخله بګي بازي نور قصې کوي فضول خبري کوي جنت کې منسواري کې بنای ما بيدا ته پوس کوي بازي بګي نور غلط سوال نه کوي دلته کې ازواج د ازواج پکې مطلب دا چې په نکاح باندې ور کړی شي وي آلته کې بے نکاح خبر یې پکې نه مطلب دغه بدکاری چې د دنیا کې هم ناروا ده نو التم ناروا ده دغه طرف ته بچا زین نزینو الته کې الله رب العزت بدلا یو خزانه سلور نه بلکې
حورې به نو ډېر شی به د چا به اویا او د چا به دې نه زیاتي. دغه جنت ته تلل د دې لپاره ولار په کار ده چې بس دغه ته ورسو الله دې ورته موږ داخل کړي بس چې بس هلته کې لاړې که نه بیا به دا مو یا پلان کې شی به پکې او پلان کې به کې نه وي. بعضې حدیث کې راځي اس به راوستی شي یعنی اس ته ضرورت نشته دی خو چې څه غواړي هغه به په انپن کې کېږي. اس به راوستی شي دی پې سور شي چکر به ولګوي خپل خپلوان باندې چکر به ولګوي. دارنګې یو سړی به زموږ د علاقې به نو زمیندار سړی وي او یاله چې زه مال اجازت راکړي زه کرونده وکم کرونده به وکړي په لږ ساعت کې دا هر څه به وشي. غنم به وکري هغه به راوخیږي او هغه به اورې بلی شي او هغه به صفا کړی شي غوبل به کړی شي تریشل به کړی شي او رشه به ودرېږي. الله به وایي وشوه موړ شوي که موړ نه شوي څه چل پې کې اوسه کولو څه خو نشته څه چې دی خو الله هر څه ورکړي هغه نه کې اجازه اوس خرڅول غواړي چل پې کې. ازواج مطهره ورضوان من الله رضامندیا د الله طرف نه بل یہ ورضوان من الله اکبر جنت دا ټول هر څه دا ټول یو طرف ته کې د الله رضامندیا بل طرف ته کې ورضوان من الله اکبر وای د الله رضامندیا ډېره لویه ده. للذین الذین یقولون دا کسان د پاره چې هغې داسې وایي په خولې باندې موی نو په زړه کې دننه دا خبر ده ربنا اننا آمنا زمونږ ربه یقین موږ ایمان راوړلی فاغفر لنا نو بخښنه وکړې موږ ته ذنوبنا زموږ د ګناهونو وقنا عذاب النار وساتې موږ د عذاب د اور نه. دا څوک دی صابرین دا صبرناک خلق دی دا کلک خلق دی په حق باندې په کلک باندې ولاړ دي والصادقین او رښتوني خلق دي والقانتین او تابعداري کوونکي د الله والمنفقین او خرج کوونکي د خپل مالونو والمستغفرین بالاسحار او دی استغفار وونکي دي بخنه غوښتونکي بالاسحار په وخت د پیشمنی کې پیشمنی په وخت کې دی الله نه غواړي دعاګانې کوي منځونه کوي. الله رب العزت دې موږ هم په دغه کې شمار کړي. شهید الله انه دینا رستور پسې بله خبره شروع کیږي ان شاء الله بیا به سبا وایو. ان الذين كفروا یقینا کسان ټیم خو زیات نشو کنه که زیات سبا به وایو کني وسی وایو. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل لن تونیانهم اموالهم هرگز فائدہ باور نکی دیل د دې مال نو نه د دې اولاد من الله شیء د الله د عذاب نه دسو و اولئک هم وقود النار دا کسان خشاک د اور ده کذا بیال فرعون حال د دې پشان د حال د فرعون یانو دی او دا کسانو چې دینه مخ کیو کذبوا بیااتنا تکذیب کړو زموږ د آیاتونو فاخذهم الله بذنوبهم الله رانی ولي واغیل رد د ګناونو په وجه والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب ورکوونکې. قل للذین کفروا ویا کسان ته چې کفر کړل ستغلبون خامخا تاسو به مغلوب کړئ شي وتحشرون الى جهنم وخامخا جمع بکړئ شي جهنم ته وبئس المهاد ډیر ناکار بچاونه ده. قد کان لكم آیه فی فئتین التقطا یقینا شته تاسو د پاره نخا عبرت په هغه دوه ډلو کې چې یو بل ته مخامخ شوي فئاتن تقاتل فی سبیل الله یو ډله جنگیدا په لار د الله کې او اخرى کافرتون او بل ډله کافره وا يرونهم لدل دی لرا مثلهم دوچند د دوی مثل رای العين دسترګو پخکار والله یؤید بنصر من یشاء الله مضبوطی چاله چې واړي الله مضبوطی په خپل امداد سره چاله چې واړي. ان فی ذلک العبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې خامخا نخیری عبرت ده د پاره د عقل د خوندانو. زوین للناس حب الشهوات ډول کړي شوی دی خلکو ته من د خواهشات او من النساء د خزونه د زامنونه والقناطر المقنطره او خزانه جمع کړي شوی من الذهب والفضه د سرو زرو د سپینو زرو والخيل المسومه واسن ساربه والانعام او ساروی والحرث او پټی ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دنیوي دی دا خو سامان دی اسکدا د دې ژوند دنیوي. والله عنده حسن المآب د الله سره د ډېر خپل ټیکانا. قل انبئکم بخیر من ذالکم وتوا آیا خبر درکم تاسو لا په غوړه د دینه للذین اتقوا دا کسان د پاره تقوا اختیار کړل ایمان راوړل د شرک نه ځان ساتل عند ربهم جناتون د دې درب سره جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې وایي ګلاندې داغینه نهرونه خالدین فیها
همیشه وی دی پاغي کې وازواج مطهره او بیان پاکي ساتل شي ورضوان من الله او رضامت یاد الله طرفنا والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکو خپل بندګانو الذين يقولون دا کسان دي چې دی وای ربنا اننا آمنا اے زموږ رب یقین موږ ایمان ناوړل فغفر لنا نو موږ تبخنو کې ذنوبنا زموږ د ګناهونو وقنا عذاب النار ساتي موږ د عذاب د اورنا الصابرین دا کسان کلک دی په ایمان باندې دا کلک دی په خپل بیان کې کلک صبر کون کی دی والصادقین او دی رښتونی خلق دی والقانتین او تابعداری کون کی دی والمنفقین او خرج کون کی دی خپل مال رب لار د الله کې والمستغفرین بالاسحار او دی استغفار وین کی دی بخنه غوښتون کی دعا کون کی دی په وخت پېشمنی کې الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا